سترګو کې ساور کړي خپل خپل عزت کې بسر غاړم ستاد مینې ډاډ ګرانه زمانہ دا پکا ساغستو سیس مې وګڼه یو ځل ناغه بهر زما د لور لاس ونیو سبا له به هغه پکور کې رانه نوځي لاس پونی سي د چا په پلار کې دومره همت نشته لاسونه مات نه دي زما د وجاهت خان د زوی خلاف زما پرچه کټ کړي نو سوای چې زما لور لیونه شو نافذ صاحب داسې خبره نه ده خو په دې وخت کې دغه ذهني حالت داسې دی چې د هغې بیان مونږ نشو اخیستلی ته ما د دې جنګ نه نشي ویستی حاجره ستا دې سره هیڅ کار نشته نه دی ستا کار څومره کې کمپرومایز کړی دی تاسو آخر څه قیمت اخیستی دی تاسو زما د لاس سنډلو हाँ रोरा गुलाम मोहिद्दीना څنګه طبیعت ته دلوري الحمدلله داغه کرم دے حافظ صاحب ماته چا ویلی نو تاسو فکر نه کوئ د ځمکې د لاندې نه به راو باسم ما ډیر په سپیړو حال دی خپل لکان خو هغه راته حل ونه وي که هغه راته ویلو نه غریبان نه مې نیولو ستا پخپو کې په ګرځولو درې سلورو دې شو دي چرته اخوا دې خوا به شوي خو فکر ونه کې ګوره چې چرته مو ویراو به باسم او ستاسو په لاس کې به درکم دا غلاس بیا چې سکه هغه وکړه بهشک په ګولې ولا زایم کنه نه غلام الدین د دې ضرورت نشته وس خو خپل لور یو بل هسپتال ته منتقل کوما دې دلته کې پریدینا د بلې پارټۍ پریشر ډیر زیات دی کنه هغه بل پارټي د ګونګي افا خو پولیس جوړه کړې وه اصل مجرم خو څوک بل یو دی څوک دی سر ګلو دی څوک ګلو بدماش سیبا تاسو زمونږ غریب خانې ته خیریت خدای کو څه خطا را نشوي څه غلطي را نشوي سیبا کینا هلکه لکه د شملو په بندوبست وکئ وی آی پی سیبا چرته مونږ لم د خدمت کولو موقع راکړي د عوام خدمت کوه شبیر احمده چې د څه دپاره سرکار ته دلته کېنولې حکم کوئ سیبا حافظ الیاس لغړولو دپاره وجاهت نه څومره پیسې اخیستې دي تا اس په جوړ لشي ستا پاغه پیسو خیره هزار راټولې ته ډېر غټي خیره او هزار توبه ډېر سزا به ملاويږي تا ته هلته هم دلته هم
My baby. خپای د مانا. خپای ته. نه. دروغجنه. I mean ولی به خپایم د تاسو نه. ګوره که ستا خوښه نه وي نو ما به څنګه لیږلی شي ته ستا مور له. کم آن ما ته ښکاري چې ته ډېر هرټ یې او کېدل هم پکار دي. خو ګوره زما بچیه ته زما نه خو مه خفه کېږه که نه. زه د خانجي خفګان افورډ کولی شم خو ستا خفګان نشم افورډ کولی. ګوره زما زړګیه زما په خبره خفه کېږه ما. انټي چې سم کړي دي ستا په مینه کې کړي دي. هغه څه چې کومه مور خپل بچي دپاره کوي او ته خبرې چې انټي ستا لپاره څه وکړل. انټي هغه جنۍ د هاسپټل نه وویسته کوم ځای چې هغې خپل علاج کولو. FIR کټ کولو له تللی و د هغې پلار ستا خلاف. ما داسې میډیکل رپورټ جوړ کو چې هر څه د هغې خلاف الټه شو. ما د هغې لور لیونۍ ثابته کړه د پولیس سرجن په مرسته. اوس که هغه څه هم ووایي هیڅ فرق نه پرېوځي څوک به یې نه اوري. د کوم سټیټمنټ په بیس باندې چې هغې FIR کټ کو چې هغه باقي پاتې نه شو نو څه پاتې شو. Exactly. واو دینم یو لوی خبر دی ما سره ستا دپاره. د هغوی دواړو بریک اپ شو. او ما هلته یو نرسه پرېښودې ده. هغه ما ته د هغه ځای ټول ریپورټونه راکوي. ته خبر یې هغې ما ته څه ویلي دي؟ هغې ویلي دي چې د هغوی دواړو ترمنځ ډېر سخت جنګ شوی دی. د یو بل مخ نه لیدلو جنګ شوی دی. دا په کینچیانو جوبل کړې وه که نه هغه؟ ما کینچیانې وچلولې هلته. اوس واوره چې دی څه وایي. هلو هلو میډم. ها وایه شبیر څه خبره ده؟ میډم I'm sorry پرچه کټ شوې ده. څه مطلب؟ زه چاپه وهل له راځم تاسو هلک چېرته وباسئ. ¿Acaso viste de? बेबी रेहान तटी के कहना रेहान पुल तम खैजा वली बेबी यूटन वाखला खुचर त जुमुंग हॉस्पिटल स मादर त हुए कना यूटन वाखला हॉस्पिटल त तू पोए कना तो खुचरा खुशी कना यूटन वाखला मख के नाखलम ₹15,00,000 पुलिस सर्जन लो मोर कड़ी वे 2,00,000 په نفرې کې ویشلې وي او 50,000 زما د لاس نه وتی دي. پاتې دادی ستاسو پیسې. څه مطلب؟ مطلب دا دی میډم چې
زه ستاسو خدمت نور نشم کولی. نو د هغې نه دې څومره پیسې واغستې؟ د چا نه؟ ګلو نه. ګلو پیټې کوزوي د خلکو میډم. تاسو باید چې هغې نه پیژنئ. نو اوس به هره ورځ چاپې وخې ته دلته؟ تاسو بندوبست وکئ د هغه. زه خو به د قانون په لړ کې کار کوم. نن مې وینا وکړه راغلم، کیدای شي سبا بې د وینا راشم. زه ستا بندوبست ولې ونه کړم؟ دا مو کوي وګورئ میډم. آخر دې بدماش ته به څه انټرسټ په دې جنۍ کې؟ د ګلو په شان خلک بدماش نه وي میډم. بادشاهګان وي د خپلې سیمې بادشاهګان. تاسو ما خو بدلولی شئ، خو سیمه خو به د ګلو یې که نه؟ خبره خو به هم د هغه چلیږي میډم. تاسو د خپل زوی بندوبست وکئ او ویې باسئ چېرته بهر. Hello? What? ولی سر سالته دلته د پولیسو چاپې را باندې وهئ سر. راوغواړئ هغوی دلته، زه دلته یم. سر ماله واده کول دي سر د اجره سره په هر حال کې. او سر زه قسم په خدای دا زه د دې دپاره تاسو ته نه یم چې زه د سزا نه بچ شمه. دا کوټ، کچېرۍ، تانې، سفارشونه، پولیس او رشوتونه دا سر ډېر وخت به خراب شي په دې هر څه کې ستاسو. فیصله تاسو له کول دي. نو دلته ستاسو وړاندې ناست یم، تاسو ولاړې نو وکئ که نه دلته فیصله. سر مالا زه هډو خبر هم نشم چې ما څه وکړل. ما 25 سله وهله ما ته. 25 سر تاسو 50 ځله ووایئ سر. ووایئ سر، ما ووایئ ما سر. په دې مې نه وایئ تاسو، نو په دې مې ووایئ سر. زه د خدای په نوم قسم خورم سر که زه مړ شوم نو د ریحان خان قتل حافظ صاحب ته معاف. خو که چېرته پاتې شوم که نه سر زه نو زوم به شم سر ستاسو. سر زه تاسو څنګه سر زه ډېره مینه کوم سر د دې سره. زه مطلب دومره چې زه تاسو ته ویلی نه شم چې زه د دې سره څونه مینه کوم. سر زه تاسو ته د خدای په نوم قسم خورم چې زړه، سر، سترګې په
په بڼو ساګانو کې په ډېره مینه به یې ساتمه. هینډز افسر ستاسو وړاندې تاسو که مړ کوئ مې نو مړ مې کوي سر هم په دې تماچه باندې مې مړ کوي چې نه مې وژنې نو واده مې ورسره وکړئ. پلیز سر پلیز که نه سر پلیز. راځئ خانجي. راځئ. اوه بوزه دلته نه دا پلار دی. خیر دی بچیا اوس په دې چرته هم نه ځي مونږ په دې پرېږدو نه. نو تا ته پته نه وه چې هغه هاسپیټل ته څه دپاره ځي؟ تا سیده هلته بوتلو او پرېښودو. شیزا یو کول خو به دې کړی و ما ته. ما څنګه کړی وې تاسو ته کار؟ کومه فون اوچت کړی و؟ ابه کار نه کوشو کیب کې به تللی و. اوس ځه او لاړه شه هغه راوباسه بهر ته. کومه راویستی شوې نو ایسار کړی به مې نو پرېښودی به مې و هغه. شیزا ډېره سټوپډ یې ته. بلکل ټیک وایې صحیح وایې. زه واقعي ډېره سټوپډ یم چې ستاسو په اشارو باندې د هغې نانسنس د مخې ګډېږم. نو لسن تو ملته ودرېږه زه پخپله درځم. نه به ځې ته پرېږده چې ګرفتاره شي. خانجي دا څه وایئ تاسو؟ شمله غورځېدونه خو ښه ده چې سر کټ شي د انسان. هم دا چې واخله دا تاسو څه کوئ؟ هره خبره زمانه پټې ستا مور. زه خو د بل چا نه خبر شوم چې ته کله نه راغلی تاسو خوړلې نه دي. نور هم دروغ وایي تاسو ته. دې خو وګوره ستا مشاهده خو دروغ نه وایي که نه؟ هو واخله. بابا خورم که نه؟ یاره تو وایم که نه زه به وخورم. I promise. پرامیس کله پوره کې ته شایان ملک؟ او زه خو په یو خبره نه پوهېږم. مطلب په دې کې زما څه قصور دی؟ یاره څه چې تا ووې چېرته چې تا ماته ووې په هغه کوڅو کې یو ځل نه 2000 تلې عمر رشتې دپاره څنګه چې تا غوښتل هغه شان مې وکړل. دین واک او ته هم په هغه ځای ولاړې. قصور خو پکې زما هم نشته دادا. هم ستا قصور دی ځکه چې ته د خپل مور په شانتې ایموشنل یې. تاسو خلک نه پیژنئ. په دې کې خو قصور د هغې هم نشته دادا. بالکل ټیک. ته داسې وکړه چې باقي دا ټول ژوند په دې خیال کې تیر کړه چې د چا قصور دی او د چا قصور نه دی. شایان مخکې لاړ شه. موو آن. دا صرف ستا دپاره هم نه هغې دپاره هم ښه ده.
حاجره د پاره د کمپرمایز د پاره به غوسمه پیسې غستې که یو روپۍ هم دی اغستې کمپرمایز خو وکړو کنه غوي باغې کې زما قیمت هم شریک ده ته ملاو شوی هغه سره اندازه دی ونه لګیدا یقین نه کیږي زما یقین خو زمانه راځي یار چې پتاو هغه ریحان خان کې سفر رکھتے هغه ایډیټ هم په خبر نه پويږي او ته هم نه پويږي and oh no means no isn't that clear to you دا خانجي دی بهر ولې ودرولې دنه نه راولا کنه تا دی وکي راځي سر پریک دې ما راځي دته وای ما پریک دی زي کېنه خانجي دا زموږ غریب خانه ده جی زموږ چې څومره وسو هغه مر تنظیم هم کړي Thank you. په خوراک کې بس خوښوي خانجي نه سنا It's okay. خانجي دلته ډېر مزیدار کړای ملاوي VVIP ما درته ویل کنه هیڅ نه It's okay. Thank you. سزا ما خو ته ګوري ها ورکشه دې ځنه زه ورکشه او سوري سر زه به خپل حکم زه خانجي کله سشي هم ضرورت وی کنه سنتري بهر ولاړ دی تاسو له صرف میز غولي هغه براشي سرجی د ګلو بدمعاش د کس ټلیفون راغلیو هغه ویل چې تاسو په سمه طریقه دی په لاکاپ کې بندوي که زه در پسې درشم وکشي سیبا خانجي وکشي ما درته ویل زه ټیک یم مال هیڅ نه دی پکار زه هغه چې تاسو به واپس په لاکاپ کې بندول وی چې برن آرڈر راغلی جی ما په حوالات کې بند کړئ تاسو شابه تاسو چرته ځئ
सुप्रीम कोर्ट कराची او په حیدرآباد کې چې پولیس کې په غیر قانوني توګه ورتيانو باندې د غصې څرګندونه کړې ده. جسټس ګلزار احمد ریمارکس ورکړي دي چې دغه خلکو څه قصور دي تکمونه چې دا سدي دا وګورئ چې ترې پیسې اخیستې دي او وی سود دي ریحان گرفتار شو. باندې راو باسل غواړي څومره پولیس والا چې برتي کړی شوی دي د سند حکومت په ټول بجټ په پولیس باندې لګیدلی دي. یار دا ډیولپمنٹ باندې سپوه نه شوم. ما تاسو ته ویلو کنه چې زما یقین ناراضي چې هغه کمپرمایز کولای شي. نشته ستا د وردی عرفان وی باسه او وی غورځوه. ستاسو سیستم یو بدماش چلوي. شرم راتلل پکار دی تاله. مالا په دې سیستم باندې وګ تقریر نه دی پکار. ما ته خپل زوی واپس پکار دی اوس په دې سات. God, why do you like some constable? You are the deputy inspector general. واوره کته دا کار نشي کولای کنه نو بس بیا غلی اوسه. ما سره بیا بل اپشن هم شته. هیڅ نشي کولای هغه وای کنه هغه راغوخته دي اس ایچ او خپل افیس ته. دا کار مې درته وویل کنه چې هغه بالکل نشي کولای. خبره واوره زه به تاسو سره وروسته خبره کوم. یاره خان جی دا به کوي د خو په پلان هم کوي ولې چې د او د ګرل فرند د تصویرونه د زما سره چې کده د خزولې دوکنه ثابت بتیر کې دی. اوس بتو هیڅ هم نه کوي. ریلیکس خانجی ریلیکس. تاسو فکر وری کوي کده نه سمو نشو کنه نو د آی جی قسم شته زما سره په ټایم باندې. دا تاسو څه غړلې دا ته ما څه غړې اخر ها ته غړې چې زه امون اور څنګه خرڅولو والا ذمہ دار يم. ته ګوره چې زه کوم اسو تاله چې څه کولو هغه دی وکړل او چې څه کوم هغه به زه کوم. سرکاري افسران اعلی قانون ماتي چې مخامخ سو کمزوري او ګل صاحب پاکټ ماریا سګن کپ نه ده. هغه خپل په دواړو وګو باندې ایم پی ای او په سر باندې ایم ان ای کې نول دی. هغه سره خبره کیږي نو په دغه لیول باندې بکیږي. هوست ته هیڅ پنه کوي. او دا صرف شومریم راوړی تاسو او سچرګ مرګ سکړای مړای سنیاری میاری نه ګلو باشنن خوراک مرګ نه دی کول. دلته نسیدا یو ډینر د پارسل دی. نن چې د اپوزیشن یو مشترکه کمیټه یو میټینګ خوده ده. الته مازری لګاول دي ضروری وي. حکومت را غورځي سو د کومه لګولې ده. اوس ګورو چې سکیږي. تاسو هم دوا کوئ. ستاسو پوزیشن خو به ماغه وي. کله د کور کول دي نو کله د کېو دروي. ګلو بادشاہ زموږ د غریبانو قسمت کې ستاسو غوندې بادشاہ چرته وي. پارټي په حکومت کې وي او کا په اپوزیشن کې. ستاسو بادشاہ خو همیشه د پاره دی کنه. کامریډ سیب خپل نیت باندې ملاويږي. په نیتو باندې فیصله کیږي. د بادشاہي هم او د غلامي هم. خیر دا راته وایي چې په خپل راغلی که مشر صاحب را لېږلی. ګلو بادشاہ دا راته وایي چې دا د حافظ الیاس لور څه چکر دی. د لور خور د پاره د چکر ټکې ستا د خولې له خنه ښکاري. او نه ګوره خبره څه داسې چلېده نو د دې دپاره مې خولې نه څه داسې ټکی ووتو
تاسو حکومت له دکې ورکول پځه دکې چې خورینو هغه تم یو نظر په اوچت سترګو ګوري کامریډ صاحب تاسو یو سیاسي کارکون یې او د خپل ووټر په باره کې تاسو باندې تاسو کوئ چې څه چکر دی ګلو بادشاہ دا معاملہ زر تر زر ختمه کړ د مشر صاحب دغه حکم دی د دې مطلب د چاغه د وجاهت خان پخپو کې لاړو کې ناستو او جی راتلونکي الیکشن کې د دریو سیټونو وعده کړی دا غوي درې واړه په خپل جیب کې واچوي مشر صاحب ته وایي چې دې ځل الیکشن کې هم د وجاهت خان علاقې نه ودرېږي ځکه چې هغه به دې ځل دې حلقې نه الیکشن نشي ګټلی ګلو بادشاہ تمره زر دمره سخت سټیټمنټ خو دې نه هم زیات سخت دی د میندو خویندو کنځلو سره خو تاسو به ورسوي نه ځکه یې نه وایم تاسو یو سیاسي شخصیت یې ګلو بادشاہ او دا غیر سیاسي خبرې تاسو سره مناسب نه دي سیاست د لاړ شي په کنده کې وس چې د حافظ الیاس په شانتي شریفانو خلکو د عزت سودا کیږي نو داسې سیاست زه بالکل نه منم ګلو بادشاہ نه دی بیا هم بدمعاش ټیک دی لږ بلاس نرم دی ګلو بادشاہ مخکې نه وجاهت خان ډیر په ګرانه لاس راکړی دی یو خبره واوره زما دا پیغام کلیر کټ ورسوه مشر صاحب ته چې د وجاهت خان درې واړه سیټونه د هسپتال د هغه کچرې په ډبي کې واچي کوم چې د حافظ الیاس د لور د بیډ د لاندې پروت دی غنې دا ځلې زما ټپا د مشر صاحب خلاف بوي زما او د حاجره چې اول ملاقات وو نو هغه او یونیورسيټي کې شوی هغه ناسته چرته وه او لان کې ناسته وه د خپل ملګرو سره ګپ شپې کولو زما داسې په هغې نظر پرېوتو ودرېده She was looking so beautiful. خیستا معصوم زما یو ضروري کارو د هغې سره زما یو ملګری دی بلکې ملګری و د هغه پیغام ورکولو هغې له زه د هغې خواله ورالم انسپکټر صاحب چې د کله نه چې کله مې ولیدله نو های 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 معصومه ډېره زیاته او ساده خو مې دومره لیدلي چې مطلب خبرې کوي نو مخامخ سړی په ځمکه راغوځار کړي خان صاحب ټو د پوینټ تاسو خپل بیان ریکارډ کړئ قصه به تاله پوره اورېدل وي تر څو چې زه لګیم ته غلی کښېنه انسپکټر صاحب داسې به ته پوه نه شي که نه زما په خبره باندې مطلب قینچۍ مې والیده څه وجه به یې هسې خو مې نه ده وهلې ویښته ستا ډېر جاخه شوي دي څوک راغلو داجی السلام علیکم وعلیکم السلام
زه زما بچې څنګه یې؟ I'm sorry. ډېره خفه کړې یې ماته. په ما باندې هیڅ فرق نه پروزي. ما غلطه ګڼلې وه هجره. ما ویل که نه په ما باندې هیڅ فرق نه پروزي. په څه غلط فهمي په څه خوش فهمي باندې اوس پته نه چې څه مې وویل هغه ورځ په ځان پوه نه شوم. زما باور وکړه هغه بیټرنس تر اوسه مانه نه دی وتلی چې اوبه هم څکمه نو ترخې لګي په ما. رښتینوالی همیشه تریخ وي. بکواس مې وکړه هغه ورځ لعنت راچوم په ریحان باندې. داسې وکړه چې لعنت په ما هجره پلیز هجره نشم پاتې کېدی بې له تا نه. اوس بل چا سره نشم پاتې کېدی بې د داجي. معاف کولی مې نشي. څوک زه معاف کوم څوک زه معاف کوم. ته زه د دې ځای نه دا جي په اوس مونځو کې نو واپس به راشي. زه دا نه غواړم چې د هغوی په مخ کې زه تا ته څه ووایم. ته ووایه ستا پر زړه څه مې ته ویلی شي. ته ما ته بدې ردې ووایه. ته چغې وباسه ما ته بد ووایه. اوس موږ د خلکو سره خبرې کولو دپاره پاتې شوم. دقه کارم دی اورېدو اورولو دپاره ناست یو. که اورې که نه ورشه د خپل پلار واوره. هغوی دلته کې څه ویلي دي او تلي دي. څه ویلي دي هغو؟ ګوره شایان چې دلته کې ستا ملګرتیانې ستا رشتې زه ستا ژوند خپل ځان سره نور نشم خرابولی. بس دی زه په خپله سمه نشم ګرځېدی. دا به زه چېرته کې راکاږم. زما یو ریکویسټ دی ته د دې ځای نه لاړ شه او ما خپل جنګ ته یوازې پرېږده. پلیز د دې ځای نه لاړ شه ته. تاسو د نیازبین بچی مازغه پځې کول غواړم. بدماش آخر بدماش وي. هم یو بدماش بل بدماش ټیک کولی شي. د هغه جینۍ په نظر کې دومره وغورځولو هغه چې هغه د هاجره د اسکیچس مخه هم نشي کولی. نیغ په نیغه د 324 کیس جوړیږي. اقدام قتل زیات نه زیات د 3 نه 4 پیشیانې کینچه سره 15 گزارونه کړي او زخم کړي و. نو ته خپل دا الزام قبولوي؟ جی والی می در سر